قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا او سرور دا جنت دا تلاوت دا پاک کلام کوا خیج پمانے کی برسیل دی دخپل بام کوا وارس چغوارنن غختن دا نعام کوا الشیطان الرجیم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد مبارك شاہ نن پا محفل کی راوریگی رحمتنا سبحان اللہ الحمدللہ دا خوشحالی ماں مبارک شاہ من پا محفل کی راوریگی رحمتنا الحمدللہ او دغا خیست خیست گلان دی او دغا خیست خیست زوانان دی او دا دن دشم پتنگان دی او دا دن دشم پتنگان دی او سان پرسیزی گودام دی تلکڑی توافنا الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے جنات اور انسان کی رہنمائی کے لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مخلوق نہیں ہے قرآن کریم لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ کے جہاں مصطفیٰ وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی موتی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے یوازې راوتلې دي په یو ځای کې یو څو ځوانان وو هلکان دی ورغې سلام یې وکړ هغوی د سلام جواب وکړ او دته وایي څوک یې دی ورته وایي ستاسو ملګری یم وایي چې زموږ ملګری نو موږ سره کښېنه کښېناسته لږ ساعت خاموشي وه بیا یو کس وایي هلکه کومې پورې به ګونګیان ناست خبره شروع کړې نو بل کس ووایي موږ غلویو غلاله راجمع شوي یو خو دې کې څه زاړه ملګري دي او څه پکې نوي ناشنا ملګري دي نو هر یو کس کې څه هنر او کمال کوي هغه هنر او کمال اوس بیان کې په موقع به درنه بیا کار واخلو نو دا یو غل د دې نورو خولو نه تپوس کوي چې تا کې څه کمال یو ته وایي تا کې څه کمال
یو غلوی چې زما کمال خدا دی چې ډېره مضبوطه قلاوي په یو لاس پکې کنډر وکړم په خپله هم ننوځم او ملګري هم دننه کړم کنډر ښه کوم بل غلطه وي تا کې څه کمال هغه وي سپېمو کې مې الله داسې قوت پیدا کړی دی چې ساه والمه نو پوهېږم چې مال او خزانه کوم ځای پرته ده بل غلطه وي تا کې څه کمال هغه وي زه د ځناورو په خبرو ښه پوهېږم بل غلطه وي تا کې څه کمال وی زما د سترګو کې دا کمال دی چې د شپې په توره تیاره کې یو ځل څوک ووینمه چرې به رانه خطا کېږي نه چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیمارۍ کې مبتلا دي الله د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي کوم چې وفات دي الله ویې بخښي قبرونه یې د جنت باغچې کړي مرګ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو یا الله د ځان قدر د سختونه د قبر د عذابه ټولو ته نجات نصیب کړي د حاضر مجلس په ځای کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي الله تا ته معلوم دي ته حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کړي ټوله دنیا کې چې کم ځای مسلمانان سختو تکلیفونو کې دي یا الله دا سختي او تکلیفونه ترې لرې کړي د فلسطین مسلمانانو باندې رحم وکړي الله د دغه ظالمانو د ظلم نه بچ کړي د خپل ملک ته دعا وکړي چې الله پاک پکې امن او امان راولي دا شر د فسادونو الله لرې کړي پاکستان کې خصوصا نور اسلامي وطنونو کې عموما یا الله اسلامي نظام راولي اسلام